بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو نن موږ تاسو سره د پښتو ټي وي نه حاضر یو. کتونکو نن به موږ تاسو ته د سنابچا او د ډي جي آی اس پی آر د ټویټ باره کې معلومات درکو. کوم چې په ټویټر باندې یو بل سره ډېر غټ بحث وکړو او سنابچا له اسف غفور بالکل خوله بنده کړه او پرانا ورځ یې ورته ستوري وښودل. کتونکو پاک فوج د راتلونکي کال بجټ د اضافې کولو نه انکار وکړو او وی ویل چې د اقتصادي بحران له وجې به فوج دې ځل خپل بجټ کې اضافه نه کوي او کمې پیسې چې پاتې شي دا به د وزیرستان او د قبایلو په طرقې باندې لګول کیږي. دا اعلان چې کله ډي جي آی اس پی آر اسف غفور وکړو نو سنابچا اسف غفور لا جواب ورکړو او وی ویل چې د ملک در خپل ځای خو څو ورځې مخکې چې تا د سوشل میډیا د پاره کم کسان نیولي وو د هغوی تنهاګانې کمې نه کړي. نو د سنابچا په دې خبره ډي جي آی اس پی آر جواب ورکړو چې زما امید دی چې تا ته به آی اس پی آر خپلې ټولې پیسې په وخت درکړي وي خو چېرته ستاسو پیسې باقي پاتې وي نو دا ستا حق دی چې د خپلو پیسو تپوس وکړې او د هغې دعوه وکړې او تا چې د آی اس پی آر دپاره کم خدمات ادا کړي دي د هغې مونږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو. دې خبرې سره د سنابچا خوله بنده شوه او د دې نه پس به دا چېرته هم د آرمي خلاف داسې څه فضول بکواس نه کوي. کتونکو د نورو داسې قسمه ویډیوګانو دپاره زموږ پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې زموږ نورې داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ته رسي.